بخاری شریف کې او حدیث ته مختصر اورم حدیث الغار په نوم باندې درې ځوانان په لارې روان دي سخت طوفان راغلو باران وریږي درې واړه په غار کې وردننه شروع طوفان د وجې نه غټ غټ راغلو د غار په خوله کې ولګېده اسمان په نظر نه راځي درې واړو دا و چې مرخو یقیني شو د خپل ژوند یو داسې عمل چې پای کې سراسر اخلاصي د الله په دربار کې به پیش کو کیدی چې د ازمایش نه مونږه بار ته وځو یو الله ته دعا کی چې ما یو مزدور په یو 100 کیلو رجو باندې کېښودو هغه انکار وکړ چې ته زما سره خندا کوې زما د اجرت خو ډېر کم دی او خفه شو لاړلو ما هغه رجو واغستلې پای مې کاروبار شروع کړو ډېره موده پس راغلو چې زما هغه اجرت راکا دنیا بر دولت جمع هغه مې ورله ټول ورکړو مختصراً هغه ورته وي چې په ما پورې خندا مه کوه دا ستا مال دی اے الله که زما دا عمل ستا په دربار کې قبول شوي دا ګټ وړقوه ګټ د ځای نه وړقېده دویم اے الله زما د تر لور وه زما په زړه ورغې ما ته مطالبه کې ښودله ما مطالبه پوره کړله کله چې ما خپل خواهش پوره کو ما ته یو جمله وویله چې اتق الله د الله نه ویریږه دا محل خو صرف په نکاح سره جایز دی په هغې کیفیت کې زه رسته شومه که زما دا رسته کېدل ستا د خوف د وجې نو او ستا په دربار کې قبول شوي نو الله دا ګټ د دې ځای نه وړقی ګټ وړقېده اسمان په نظر راغلو دریم سوي اے الله زما بوډاګان مور او پلارو زما معمول داو چې زه به د شپې راغلم اول به مې د هغوی خدمت کو بیا مې د بچو کو کور ته رالم مور او پلار مې ودو بچی مې په خپو کې تغړېږي مې نه اول مې مور او پلار دی اخر دا چې سحر شو ټوله شپه په بیدارۍ کې تېره شوله سحر مې اول مور او پلار ته پیش کړله وروسته مې بچو ته پیش کړه که زما دا عمل ستاسو په دربار کې قبولي اے الله مونږ د دې ازمایش نه وباسه ګټ وړقېده غار خوله کولا شوه درې واړه ځوانان د غار نه جمدره ووتله الله د هغوی عمل قبول کړی